أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بداكم تعودون. فريقا هدى وفريقا قالهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. مقصد سورة اعراف بیان د دریو مسلو دی. یو تسلی نبی اسلام لا او هر د نبی اسلام وارث کوم چې الله کتاب بیانې ایله تسلی ورکړي. متنګو په حال که کمزور ملګری دي کمزور دي دشمنان غالب دي خپکیګه ما دا بطول ملازمی اپا دی بانی واقع دا موسیٰ علیہ السلام جورا موسیٰ علیہ السلام سورا کمزورو او مقابل سورا ظالم سرا اللہ کا تباہ کرن سا دشمنوں تباہ کی. دے مسئلہ ترغیب ورکے اتباع منزلہ تھا جدا اللہ دا حکم تابداری ہوکے پیبانی واقعہ پہ نہیں دا ابلیس چې ابلیس اتباع نه کړي الله ته حکم چې اوس جو لازم وای نه منه ذل او خوار شو. نو کتا ته دا الله حکم نه منه قرآن ته کې نه صحیح توحید نه منه لکه ابلیس په ذل او خوار شي. درې مسله چې ترغیب ورکړي رد شرک بیان توحید ته په واقعات د پیغمبران مېن کې ادم ورون سره وروسته تردید ہے فضیلت سے اتنوں کے ترغیب للقرآن
تخویف و منکر د قرآن تا دارنگی زواجر و تسلی و بیا تخویف اخروی و بیان د امتنانو په انسان باندې آیت نمبر 10 کې او د دې دانا د صورت په دویم مسله باندې واقع د ابلیس چې ابلیس اتباع نه کړی د الله د دوکما چې الله او تسوی هغه نه مانه نو ګورې انجام یې څه شو نو کته ته د ابلیس په شان د الله او کنه منې قران نه د کوئی قران عمل نه کوي نو دغه به هر څه د ابلیس د لفار به لکه مسلمانان هر د افار دلیل دي دیرم دی معلوم وتشته تکړه خلقم دی او د لفار وجه نور خیسم نشته به د نشر الله کتاب نشته بس نو که څو وجه د کافرانو ته د الله کتاب غینه منی نه نو بیا خو دنیا خلق دی اخو الله پاک او تر حساب اخر کې کوي دنیا کوئی تفریدی چې څه کوي نو کوي با ولقد خلقناکم فذکر پیدا کړم تاسو ثم صورناکم بیا وګورئ شکلو مې کړی تاسو انسانانو وا سورخ کول کمال کړی که شکل د حیوان در کړی وي که شکل د سپی در کړی وي د ټپس د منګک سورخ کول شکل هغه شکل در کړی کوم چې ستاسو بابا و دا ثم قلنا للملائکه بیا وګوره ولقد خلقناکم فذکر پیدا کړی تاسو بیا وګوره شکلو مې کړی تاسو انسانانو ثم قلنا بیا وګوره وی منګه ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړه په طرف د آدم علیه السلام اسجده کچره د تعظیم شنو معنا سجده وکړه آدم علیه السلام ته سجده تعظیم نو بیا ولهم په معنا د الاشی اسجدوا الی آدم آدم بابا به طور قبله شي لکه منګه موږ کنه منګه موږ کو سجده لګو الله ته په طرف بیت الله کو او که سجده د عبادت شي که سجده د تعظیم شي نو بیا اوس لآدم سجده کوي آدم السلام سجده تعظیم او که سجده د عبادت شي نو بیا مطلب یا اله لام بمانه اله شي سجده کوي په طرف د آدم علیه السلام ان سجده د عبادت دا لیکن کې به الله تا لیکن په طرف د آدم علیه السلام یا سجده په مانده تابع راځي آیت نمبر 13 راځي نور دانو کې اوجود آدم سجده کوي آدم علیہ السلام تا سجده تعظیم تا سجده کوي په طرف د آدم علیہ السلام سجده د عبادت خو آدم علیہ السلام په طور قبله فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه ملائکو ټولو مگر ابلیس نه کړه لم یکن من ساجدین نشدر سجده کوونکو نه وی الله ما منعک الله تستجد امرت سشي منعک تعالی د سجده کول نه کلمات ته حکم کړو لام دې کې زائد دی او ان موږ مصدری واغسم لا الله کلا زیاتی ده لپاره تاکید راوړل لکه رسول سورۃ صاد وګورئ تاسو اته بیا لا نشته وته پر نمبر 23 کې پچہتر قال يا ابلیس هو الله و ابلیس ما منعك ان تسجد الله بقي اوسلا نشتا سشمنه کتاله و ابلیس ان تسجد يعني تسجدي کولنا ان مصدر مواشتا لما اتا خلقت بيديا چې ما جوړ کړو دې په خپل لاس باندې پیدا کړم دارنګ دلته ما قال يا ابلیس وی الله ما منعك سجي منعك تعالی انت دې کول نه زمارتو کلماتا تو کم کړو کې قال او ابلیس انا خير منه ذغر مزنا څنګه خلقتني من نار پیدا کړې دې دورنا ا پیدا کړې مال د خټینا دا خو من چې خالق الله دی
دې ته نه ګوري چې خالق مې الله دې هغه کم کړي نو دې عقل چلی چې الله دا خدای غلط کار وکړ کنه په الله الزام دا غلط کار وکړ زه اوچته ما نو دا د قانون خلاف ده چې افضل به مبذول ته سجده کوي زه افضل مکانه ده مبذول له حالانکه دا قیاس غلط دی خټه اور نو چته پسو په سیانو کې یو خټه پور دور اور چې خټه پور واچي نو خټه پور بند مړ شي بل خټه پیدا ور کوي دانه په کې واچو غینا تیغ راو دی نه ګل نه میوه راو دی غینا غلی راو دی اور کې دانه واچو اوسو دی په خټه راو د کیږي آرام ور کوي اور سره سوځي اور کې فائدې لګ دی او نقصان لري اخټه کې سره نقصان نشته به فائدو ته شي فائدې نو خط څنګه شو او کله چې د الله کومه من مادغي خراب شي چونکه الله تعالی چې سجده وکا انده کې تکبر راغی دغه تکبر دې تباکا زنګ ملګری اکثر په تکبر تباکی چې لوګونه چرته ولمن پروتوکول ورکو یا چرته ملګری ول پروتوکول یې تکړه بس هغه بیا چې اوس کړم خو زېما نو بیا دا نو چت کړي نو ملګرو نه پای ته برباد شي دا نو چې دا الله ما تر احسان کړی دا د ملګرو او د استادانو دا غي دا تعلیم سر دی د ناس په کار سره ذات وای کنه دنه د کالج هغه الکان وکړي چې فاست راځین ته پوښتنه کوي دا د وایدر دا زمونږ د استادانو مهنت دا نه دا ما ډیر زیات خواري کړو ما ډیر کوشش کړو دا د استادانو مهنت اته د مور خپل دواګان د دې علماء نه غي خدي دا تعلیم شته چې تکبر نه کوي نو الله یې چته او دنه ملګرو کې تو کې تعریف چې وو د خپل تحقیق کول بیان دی کوي بیا نور مره ورته دکی ا تکبر پرکاش ارث ته الله لري کی بیا په سورونه جوړه احساس جوړه نو الله تبارک کی تکبر الله نه خوخی بدعتي سره علم گزاره کوي راشي سنا سواله اما متکبر تر الله بالکل الله بد شنور کول علم ذبتنا ساعترف عن آیات الذين تکبرون فی الارض غیر الحق زره چې اړم به د فهم د خلاتونه آکتان چې غدان غټ غټ په دنیا کې بغیر خبي د څه نه مناسبه سبا انسان سبا ځان غټ غټ غړي سبا مخلوقي سبا ځان غټ غړي شیطانو ابلیسو مخلوق د وسه غټ ځان غټ غړي د الله مخ ځان غټ غټ کین انجام سې قالو وی الله فهبت ذا کوشا من حدیدانا فما يكون لك پس مناسب نہیں تعالی انت تکبر فيها چې تکبر کې پریدا کې ځان غټ غني فاخرج ذا انك من صاغر کنان ته ده ذلیلنا چې څوک تکبر کې الله ذل کوي قال انذرني الى يوم يبعثون و ابلیس مولت را کماتا تر پوتا کېدو پورې د مرګ نه قال وی الله کنان ته مولت ورکړو ځا سوال قبول چې مستجاب الدعوات ته د پلان کې دعاګانې قبلي مستجاب الدعوات ته زو دواله وتا چې دواره تو کی دواله چا پسې مگر را چې په خواګره کې مسلمانی کنه هغه ته وای ورو ما ته دعا کړه بل پر دعا حق قبليږي هر چا هر څوک چې وای ما ته دعا وکړه زموږ ملګری په دعاګانو پاس کیږي دنه هم نه دا تر کومه کې ولار ته نو تر سعودي اورته په دعاګانو پاس کیږي ادا خصي پته حقیقت د انسان کو کمزور ہے په خپل دعاګانې غواړي بل ته مال دعا غواړي نه کې اثر کنه دعا کړي له اثر ده نو دا معنا چې تور به کله راوند ته دعا له کله پردا ته کله پنځ پیردا کله اورته کله ګلبار ته دعا لمدا هم علاقات د خپل مشر د خپل استاد دعاګان لمدا چې لاړ شي وته استاد جی یا شیخ سے ما دعا کا مونږ ته دعا کا دا ټیک ده او دعا لمدا دعا خو چې خواګه د مسلمان دی امور پلار جې امور پلار غټ دعا شته نکړه د امور پلار دی دغه چم کې محلک و نور مسلمانان دې ته ما دعا کا نو وایدا مستجاب الدعوات ده د ابلیس په شیشه او د قران ثابت ده چې خمس مستجاب الدعوات ده قال انک من المنظرین وی الله یقینا ته د مولا تور کړو سوال قبول شه قال سوره حرام ده چې سوال قبول کو الله ته ټریک کوي ولا الله ته پدې دا بې ایمان ده او بیا الله سوال قبول وګورته سوال دار چې قبليږي پوښتنه
الله ته بد بې ایمان لري خود خپل چل خپل خیال کې ټریک وکړه الله ته وي چې الله ته د مولد نو څه خپل ځان کار کوي ول الله ته پته نو د حرامي شي دغه حال دی دا ته پته نو سور حرامي دی خوشحالي ګوره په دنیا کې دا څه شي چې هغه تصور کاندل کې خوشحالي ولې خوشحالي وای دې ختم کړی دا خو مشن دغه دی اوس کوم خوشحالي وای چې خمه تنگ کړی دي ذکر ته حرامي اساس وای قال انك من المنظرين قال ويا الله فويش ابلیس فبما غويتني فتبدا چې زما ژوند پریشان کړ نو خامخا کینم با دیتا پلارستانېغه کې هغه ور رجل هغه کوئی چې سړی پریشان شي دیو جنا مفسرین ذکر کوي لکه قرطبی ذکر کړی دي شوکانی ذکر کړی وای عرب وای چې غور رجل اذا فسد عليه عيشه اور رجل هغه کوئی چې داغه گزاران خراب شي نوکری لاړ شي فصل خراب شي کور وګرديږي په تجارت کې نقصانو کې وای غور پریشان شه غوا دا معنا ده چې گمراه پتا ودا چې ما زه ته گمراه کړم پیغمبر گمراهي یو نه بېمانه ده شیطان دا بل دا ګرا معنا کو بېمانه ده خو دا خبر ټیکيږي نه چې پتا ودا چې دې گمراه کړم الله خو نه گمراه کړي فخپل گمراه کړي لګدارو بسرته آدم رسوي کیس وعصى آدم ربه او پرنگ عیسیان کرائے آدم علیہ السلام در خپل پرنگ نا پرمانه کراغه آدم علیہ السلام در خپل بغوا نو پریشان شه دوار د خطر کما غاسا مانم کړي غلط وکړه غرقېږي اګه د غوا مان له کړم به غرقېږي دنګ کلی او کاکا او خدای دې وخی دی شمو ما ته یاد شي دا ربا ما ته یاد شي زمونږ اورته کې څه بدی کو جوړ شي او په کلی کې نغه دا غچا مغه بدنا شان خدای خصادي خوشي دي هغه ورځ کې لغونه کې خلکو گمراه کړو کنه نو خلک دې هغه چم نه بده هغه چم کې ول درس کېده یو ولې سه وو د چالو کړو زم په مقابل کې نو غریب په څه پیدا نو دې دا چې راغله نه وی واسه ادم رب په غوا هغه دا معنی دا نشم کو د کافر کې به هغه تاسو کافر کې بس واسه ادم رب په غوا بس معنی نه کو وی ښا هغه غریب مشر تاړو څنګه برکا کینو الله دې وکړي ارغه دم زیتا نو ته کاکا څنګه راغله انو چې یو آیات کرا تا لګمانو کا ما کوم دا یاد کړ نو استاد مولا صاحب بیا غوي چې دا دوه کافر کې او کتا ته یو تاسو کافر کې نو ما وته ما دا ذکر دې درې دې ما در تر دې ما غلطي وکړه اجازه هغه نشرات دې او حضور اور خلکو غنو ما غلطي کړو ما مدمو ته مې کته سوي د مونږ دې مارو کنه واغه ما غلطي وکړه ما ته مانو الله دې ما په کو پاتم دې ما ته معنا وته خیم او درې دې در دا کل راته شاته طرفای وو او حضور اور خلکو اما ته موږ دې مارو نه شيواله خو خیر غلطي ما کړو موږ بازار ګرځو کو نه چر وته موږ ګرځو خامخا به ونه یریده غریبو بیا را نه غه نو پنځپیری دوره شروع با کال دیم ویل ما کاکا سکه په قران ما تا آیات راغله انوي خان ده ما نشي ذکوله ما د پنځپیر د مور دی ما اته د کډی د مور ما دی ما ته ما چې کډی کې وسړې ما ته کیننی او قران ده اسه غو ته نو وي دا ما خو ترختیان وي خو ما غت یرو ما د کډی د مور دی ما په کډی کې چې ما تر قران او نو یې غنه پیګو دا نوٹ کړه ویناره ما ته به وګوره په دې رات باندې ته به دا عادت نه زکه پنځپیر کې ما ته ډایرک کېګه ما ته په کډی خلک د ما په دې ما کې هغه نه پوهه غو خلک خیر غوې ته به کوم تاسو یقینو کوي چې په
په کومه باندې آیاتو کنه پنځ پیر کې پاک راځي پای کې خاموشه ان بل نو ولکه کام يرتا ټیک ما مال برازي بل څه ما په مليانو غره په تاسو کوی کول نشي ما په دې د پېګه مې پنځ پیر ول څه بنه پیږي وعاصاد رب په دې بیا تفصیل تا کوم دې کې قال او ابلیس فما غويتني پس سبب دا غا چې ما ژوند پریشان ک زکه خوري په موضوع کنه په جنت کې ما دې وی چرچې و الله ته د بېمان دي نه ته دلیل شو دا فسبب دا غا چې ما ژوند پریشان ک لا قدن لم لا د تاکید نو تاکید ثقيله خش پختون دې دلته تروزه پوي اولاد په خپل واره خامخا کې نم بدی د پاره د ادم او د اولاد پلارستانیہ کے لار نہ مراد قرآن کریم دے لار نہ مراد سنت دے لار نہ مراد توحید دے توحید نہ بیاڑو ماں قرآن نہ بیاڑو ماں سنت نہ بیاڑو ماں فبلاد کے ان خلو ماں لا قدن نہ لاؤں خامخا کے نہ مدی تھا پلارستانیہ کے گوریو تکبر دے آدم تیرا والا یو تکبر دے دانا روا دے یو احساس کمتری دا دام ناروا ده چې سړی ځان بل ته ذلیل کوي دا دوه یو د کسر نفسي دي ته وایي چې سړی خپل ځان عجز ګڼي ځان عجز ګڼي الله ته اذان شوشا نه کوي دا کسر نفسي ده او تکبر دوی ته وایي چې یو سړی ځان د خپل درجې نه اوچت ګڼي دا ناروا ده او احساس کمتری دي ته وایي چې سړی ځان د خپل درجې نه لاندې ځان دا دام نه راخه په خپل درجه ولاړه لکه مثال داسې چې سړی دور احساس کمتری دي ته وایي چې خپل دوی ته لاندې لاندې دوی افسر بیا هغه ته لاندې او تکبر دي ته چې پلار ته وایي چې ته ما په زور سورا ده او کثر نفسي دي ته وایي چې په خپل ځای ولاړی او خلقو ته ځان اوچت ګوري بس ځان سپکوم نه غني او خلک چې کنده خلقو له عزت هم ورکړي دوی کثر نفسي ثم لآتينهم بیا خامدهم لاب تاکید نون تاکید ثقيلا بیا خام قار اعظم بدیتا د مخ دینا او د شهادینا او د خي طرف دینا او د ګس طرف دینا انا بمت زیاد دی تابعدار د خپل کتاب مخنه برادم قران له برادم ته مخ ته چرته لکه پلان کې چرته قران لازم تاسو په ظلم کړی نه نو کزان کافر کې چرته پلان کې قران هغه وابیان څخه دي اچولیان مانی ای څخه دي اجو علماء په کواله کې ای څخه دي نو منی کوي به پس طریقې به منی کې فساد کړو ومن خلف شان پروپاګاندا پر په کومه چې دا وابیان دی او دا پنځګریان دی او دا لسپیران دی او د اولیاء نه مدي او د علماء بیرته کې تبلیغ نه دا د شان د لکانو پلارام ته وای رونو ته چلک دا واړه دا رونه دی راځي د ملي ګاتا دا لور د ملي ګاتا غلط خلک دی د شان پروپاګاندا به هم کوي منی کول به هم کوي وانه مانه او د خي طرف نه کوي دي نه کو تر نورانه چې پدې کې 49 کروڑ ثواب ده پدې کې 50,000 کروڑ ثواب ده پدې کې 1 लाख کروڑ ثواب ده ثوابونو کې به ورن خدا یو قران کې به ثواب نه باقي به ارته کې ثواب نه قران لمده نو بیا ثوابونه ډیر زیات ده تخی ادا د نوې چې د قران په یو آیات لستو کې سور ثواب ده د قران یو آیات چې دولو ثواب په معنی تر سوچ سره نو دا شو د سل رکعاتو موزنا نفلین زیات ثواب ده اچ یو آیات د چاته وو انده د زر رکعاتو موزنا د ثواب دی دا چرته نو چاته یو آیات زکا فوانا را ان سل نفلون زیات ثواب دی وګړه سل نفلون سورو کیږي تاسو څوک چې روز سل نفلون کوي خیر به تور دغه وای به تور تهدید نعمت څوک چې سل رکعات روز کوي موږ نشته کنه په مبتکه یو رکعت داتا سو رکعت سو آیاتن دروازه تکون سو زګي دا د یو آیات په سولګه دا سلسله رکعت دي تو سزا ورکوه موږ تیر لس آیاتونه ویل پرونه لس
تاسو نه کوي ګټي د 1000 رکعت نه کوي دین غټ نه کوي د تبلیغ کې نور نه کوي روزانه نه کوي تر دا کړه دې ادمه خو یو آیات باندې زر رکعت راغلي تی ساوګه د لس در کمال الحمدلله الله د دینه بغټ ثواب کوم دی دغه نبی اسلام وی چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نو په دې کې ثواب دی کې ثواب دی وان شمالم ادګه سر طرف دینا ګس طرف ته بدای دی امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دی هغه وی شیطان د انسان جاج واخلي دغه شیطان کې د انسان شیطان کې ملائکو خيوم شته شیطان کې د په انسان کې شیطانانو خيوم شته په شیطان کې د حیوانانو خيوم شته هغه ګور د کم طرف اعلان کوي نو کله کو طرف ته پد کې میلان زیاتی نو په نیکو کله دې ترادت اتدر کرور ثواب دی اله پدې کې شپک اتیا زرا ثواب دی راځه پدې کې نیکو ته ورواړی اګه چر بدای به زیاتی انا له فلم وګورم اله کرکټ دننه اله چکر وو دا چې ورشو دغه ته ورشو کنه کومراټ ته ورشو در به شروع چې کومراټ ته چکر وو آلته به بوزي قرآن درنه ولا تجد اکثرهم شاکرین انا بهم زیاد دې تابعدار د خپل کتاب اکثر وی ټولونه ښا پوهه په دې ټول خنه شم گمراه کوله او داونه ولا تجد اکثر مؤمنین مؤمنان نه چې اکثر نه اکثرت په دعوت ایمان کوي لیکن شاکرین نه لکه حدیث کې جرادی شیخ الاسلام ذکر کړی مجموع الفتاوا کې او وی یوشکایات علی الناس زمانون یجتمعون فی المساجد قریب دی چې په خلکو به زمان راشي خلک په جماعتونو کې سم اجتماعان کوي خو دک په جماعتونو وليس فيه مؤمن دیک به صحیح مؤمن یی ځان دا مؤمن وای وما يؤمن اکثرهم بالله الا هم مشركون اکثریت دعوت ایمان کوي مشرکان ولا تجد اکثرهم شاکرین نو می زیاده دین تابعدار د خپل کتاب چې قران ته دین نه وخا مشرکین قال اخرج منها او الله ذا دانا مذموما بدشوي مذكورا رتل شوي لمن تبعك منهم اخام خاچا چې تبرو کستا د دې انسانانو نو خام خا ډک بغم جهنم ساتو ټولنا الله تم قانون کې خورم چې خاطر وای ته اکثر به خپل ځان راوړم ولا ته جو سم شګ ما تابعدار وای الله وتوي قسم دې لام د قسم دې چې زبم د حکم چې جهنم ته بوله تا اوس تا غبلګري تا ته چل خستا ملګری ابل چا تعالی ستا مخالفین سره نبی سره بیا نرمي مکوا هغه تر بیا هغه چلو کوم چې دشمن سره بلکې دشمن نه مخ کې برابر کړي چې ستا ملګری او دشمنانو سره خلاف لا امن قسم دې فزات دا لم د قسم دې چې ډک بکم جانم ساتول بیا دا نه دا خدما دا آدم بابا اولاد دا خدما د محبوب اولاد نه دا په بیان نشته دا خو سید دی او دا خو صدیقی دی او دا فاروقی دی او دا بیان ګوري الله ویا د مسکن او د موسیقت او وی سمجن کې نو خړی دا غدا نشته تاسو خوي ستې مخ خوري ولا تقربا د شجرته امن دې کوي دیونه تا غونه د سشوا سو کوئی انګورو سو کوئی غنمو سو کوئی بس شو کدي دې شو دا فتكون کې فت فرید په محدود باندې ان تقربا کدي دې شوي تاسو کنه خوراک نه دی ویلې الله جو شی من کوي نو غدا ته نظیم ده لا لك لا تقربوا مال اليتيم مخکې تر دې شو کنه لا تقربوا مال اليتيم آیت نمبر 152 لا تقربوا الفواحش لا تقربوا الفواحش آیت نمبر 51 کې تر شو نږدې نشي بیا ہوتا دا نه چې بیا ما کوئی نږدې نشي بیا تا دار نه تا ولا تقربا منی ذکر دواړه دیو ته دا نه چې مخري کدي دې شوي فتكون من الظالمين شي به ظالمان وسوس لهم الشیطان وسوسو جل دې ورته شیطان
لیبدی لهما لام للعاقبت انجام داشو چخکارے کر دے دوار تا آغا اوریا چپٹو انہما دے دوارنا من سواتیما تا بدن دا دینا دا انجام شو دا نا چی شیطان دل وسوسا چولیو چی دی عورتون اخکارشی اگا دل وسوسا نو چولی آخو بل صدا چولی خو اللہوی دا آغی انجام داشو چی دی جنت نووتل دکا پا جنت کی پدی بانی جنتی لباس یا اغا نور وغا پی خورو دیو بل عورتون نشولی دے او دیو پیداشی ہوئی دیر پارو چی بچی دی میں پیداشی پا جنت کو بچی نشو پیدا کی دے دیو بل عورت نشولی دے نو چی دی دا اللہ حکم دا اللہ دا حکم خلاف ول شیطان خبرو من دا جگو توی اخری نو اللہ تینا آغا نورانی لباس لرکو واسط لهم الشیطانو وسوسو چولے دوارتا شیطان چوخرے مرا دا خو دی کی بیادا فائدہ چتا با ہمیشہ پر جنت کسی دو کیا کر لیو دے لہما انجام دا چخکارا شو دے دوارتا آغا چپٹو دے دوارنا من سواتے ما دا بدنو دینا اوے اوی ابلیسا ما ناکوما ندی منی کڑی تاسولا رب ستاسو ان هذه الشجرة ددیغوننا الا ان تکونا ملکین مگر دیوجنا چی شیبتاتو بپرختے دی جنت او تکونا من الخالدین یا شیبتاتو دا ہمیشہ پاتے کرو بجنت کے قدام او خڑا بیا تاسو کسے نشی جنت نا ہمیشہ بجنت کے آتا دو پرختے جنت پرختے باشی بعد خلق اللہ شبر آگا دا چی رسالت چیتا ہے او فرقتا ہو چیتا دا رسول چیتا ہے فرقتا تو بعد خلق دین استدلال کئی چی فرقتا دا کو چیتا دا چی آدم بابا دیر فرقو کشو چیرا منگ فرقتی شو نا یو دے کلی فضیلت ایو دے جزوی فضیلت کلی فضیلت آدم بابا تا حاصل دے لیکن فرقتو بانی و تسجدہ کردی دا جزوی فضیلت دی سخشتے چاہ جنت کو سیدل دی ادا جزوی فضیلت تے او تکونا لیکن او تھوڑی پلان کے او تھوڑی عالم دلوئی آغا وائی سو کہتا ہے یرہ کہ داگا دوں گا تو با ڈریور شے آندوئی خواہ تو با ڈریور شے نو ڈریوری سی شے رہے خوب دن پا آغا ساڑے پا دیو دا کہ خرے آغا ڈریور شے آغا ڈریور دیکھو عالم دے دارا آدم بابا کو کلی طور پر پرکتو ندیو چاہ دکھاو چی پرکتو تسجدہ کردی دا آگا طرف تے کردی آگا تے تعظیمان کردی دا خوچت تے داغی نا ثابت دا وقاسموما او قسم یو خردی دوارتا جنی لکوما یقین استاد پارم خامخار خیر خواهانا قسم پا خدا ہے استاد دیر خیر خواهانا دا یوسف علیہ السلام روم لار تا قسم خردو چی منگا دیر دا خیر خواہ لکا صورت یوسف کو برتا تھا اگوات ہے دے میں بھی آئے دیوی نہ کنا مگر دیر خیر خواہان آیت نمبر 11-12 سورت یوسف قالو یا بانا ویدیو بابا جی مالک لا تأمننا اے بابا جی سری تعالیٰ چھتا اعتماد نہ کہ پمبانے علی یوسف بارد یوسف علیہ السلام کی وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ وَيَقَمْ مَنْگَوْ دَ خیر خواہان نہیں خیر خواہان اے خمڑو لبوتا کوئی غردو لے نشا پا قسم بدو کا کیے گے نا کہ اترتا تو قسم پخدا دیر میں خواہی وائی زمان خواہی کرنا سنگستا خواہی مائی جان زمان خواہی مطلب جس سنگستا بجن زمان بدیش ہے قسم لے وائی دیر میں خواہی وائی زمان خواہی کرنا وائی اتخو نا ارنا خواہی ارد لاری کرنا وقاسمهما اقسمون اخوار لیدوارو تا چی انی تی چی مستاد فرخا مخار خیر خواهانو نیم سیاست دانان چی کر اردو شوز بستاز کسود گرد استاد دیر خیر خواهان قسم دے استاد خیر خواهان وائی منگ تا پتا قسمون چی سوڑیر خوی آنا با ایمانی فلم فدر اللہ ما بی غرور دراکو دکھر دوڑا پدو کے باندر جنت تا دکھا انہیں پیوکھڑو لنو ولما ذاق شجرتا ارکلا جو سکل دیونا
بدت لهما سواتهما نو قرض دې دوړو ته لا لهما لا لغیرهما دې دوړو ته بدن دوړو یعنی اغروحانی اغنورانی لباس درشم وتفقا شروج دا دوړه یختپانه چې پانی لګولې علیم په دې بدنونو باندې ورق الجنه د پانو د جنت ته وای بیا پانی ولګولې اته دا پانی چې شیخ قرآن دا توجیه کوي دا خط توجیه ده قرآن کې چې توجیه ده چې چې دا قرآن د آیاتونو سره نور سره نه ټکراویږي اپای کې شان د صحابه او یا شان د پیغمبرانو دا خط توجیه ده ځکه قرآن رست وایي چې انک لا تعرف ولا تضحى نبته دې کې بربندګ نه وری ګرمي کی نو کته واج بجامع ته نو ته وینو بیا خدا غیر د خلاف شل ګور سورته طه کې اوسم راوړل سپارتم سپارم ولا تعرى انك الله تجوا فيها ولا تعرى جگن تار فردی چنبا وګه کې په جنت کې ولا تعرى نو بربندېږي نو کته وای چې بربند شو نو دا مانو غلطيږي یو معنا بلدارا لکه حیام په کار راکنه اول خو ادم بابا بربند شو نه دی نو که چا توجیه کوله کړه غو معنا کنه کستار نکنه چرته او سل کلمه کې چا جامیز دي کوم پردو کې دسته ته بدا برداشت کې چې بل سو کوئی چې د نکنه پردو کې تا خو ته به ځان کې دا خو تا ما ته اوسه دا ځان نکنه او تا پردو واسه ته په خپل وجه ما په نکنه چا پردو کې سره نکس شه زمون بس نه کی دا آدم بابا ټول انسانیت نکنه زمون هم نکنه د پیغمبرانو هم نکنه د اولیاء کرام ټول نکنه د انسانیت نکنه اچھا هغه ته سره نسبت کوي چې هغه نه جامع وته الله اکبر خپل نکنه شي برداشت وستاره بس نه کوي بیل ما زبو بیل مبو هغه پټه او د آدم بابا او په قرآن کې راوړي نو بیا وګور چې چا کوم معنا کړی سم هغه کاوه کنه هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه څوک چې ګورونو ولې هغه متشابه کې هغه غلط معنی په روان شي او دې معنی کوي ابن کثیر هم دا معنی کوي روح المعانی دا قرطبی دا المسیر وایي علیهما لباس من نور په دوړو په بدنونو باندې د نور لباس دارن قرطبی معنی کان علیهما نور او په دوړو باندې نور لا ترى عوراتهما چې دای عورتونه نشول دی فضال النور علی تغرنا دویتا دانه چې بربند کړی دا د قران سره خلاف راځي لا تعرى سمانا چې موږ معنا وکړه علماء ډیرو خلکو لیکلي بعد موږ دا د درې په اته استشهاد کې پیښ کړو ټول تقریبا دا لیکلي او کبر غتوا چې اردو ولا یا پښتو الله ته لیکلي د اردو پښتو وسه مفسرین فضل ما بغرور نو دوی کې کړه د دوړ په دوه کې سره قسم او ته مخړه فلما ذا کشجرتا هر کله چې تکل دوړونه بدلهما خارج دوړ تا بدنونه دیوبر نو خدا کړ خاون بدن ویني عورت ویني دا ګناه نه یا خاون د خدي عورت ویني ګناه پکې نشته د پردای خدي عورت قتل یا د پردای سړي عورت قتل دا ناروا ده خدا خاوندو وتفقا اشور شور دوړه یختپانه پانی لګولې علیما پر بنو باندې د پانو د جنت نه دا پانی ته لګول بيدا پانی شو قرآن وایي یو سړی چې باغ ته لاړ شي راځي خامخا داسې ګل بدرې ځان راواخلي ته پانو مانو داسې ګل دسته جوړ کړي نو دام دای دا وطن چې بیا خو ته خدا چې کله بیا د قیامت نه بعد راځنه کی وتا نو راشه ځان ته دا ګل دسته واخله دیو جن آدم بابا یو ځای کوشا ابای بل ځای کوزا شو آدم بابا سوګي په کشمیر کوشو
وی کشمیر کې صدا ته عجیب عجیب ګلونه دي چې دنیا کې بل ځای نشته نو دغه ګمان دی چې کېدې شي دغه جنت د ګلونه دلته تخم غورځېدلی دی دا هغه بویونه دي د هغه شان بوی بل دا شته نه کېدې شي دا یو توجیه دی او که ستاړه نه مني خامخا نو وایه نو ستاهم بابا دی خانه مو تاسو به څه جنګ وکړو چې خپل بابا نه جامې وباسه مونږ څه کار سره قرات به دې کوو بس او الله له جواب ورکړي په قیامت کې اقادم باندې مرای نه ونیول چې تاسو شاوي چې مانه جامې اوتی دي په جنت کې تاسو شاوي جواب به ورکړي نو ونا داو ربما आवाज کوي دوه طرف دې دوړو علم انا کوم انت دل کوم شجرته امانو وری امانو منی کړی تاسو د دیونه نه امانو ول تا چې کله شیطان د دشمن ښکارا له امانو ول چې ته خبره ونه مانای قال وې دوړو ربنا اذا من غربا ظلمنا انفسنا من ذا کامیو کړ فارغ بل دانو ظلم په مان د کمی موږ ځان له کامیو کړ تر څو جنت کې اوته شي میوي او خوراکو عيش عياشو او جنت نو وته نو ځان له پانه مدنو کې کامیو کړ فتكون ولا تقرب شجرة فتكون من الظالمين شی بدان لا کمی کوونکو نه منګه مخکې لوستي وو مګه دې دا ما ادم ورو نسکې فتكون من الظالمين شی بتاو ظالمانو پیغمبر ظالم کې دې دغه خو خړل پیغمبر ظالم کې دې او د سورۃ بقره آیت 124 چې کله آدم بابا باندې الله امتحانات ورفات هغه پورا کړو نو قال اني جعلك للناس اماما الله ته ته امام جوړوم د فرض خلق قال من ذريتي آدم بابا الله ما اولادم امامان جوړ قال لا انا ظالم عادي ظالم زما دا وعده ظالمان ته نه رسي ظالم امام نه جوړي نو پیغمبر امام ني پیغمبر امام دی نو ظالم څنګه شو دیو جن موږ د ظلم معنا ال تکړه سورۃ بقره کې چې ظلم په مان د کمی دی امن په سورته کهف آیت نمبر 33 کل تل جنتین آتت کلها دوار طرف دو باغ میوی بور کولی پورا لم تظلم کمی بینو کو دی میوون ضربا نو ظلم پا ماند کمی دلتا من قال اوی دوار ربنا وزنگا کمی کڑی منگا دو فارغ پردانو اکت رحمنو که منگ بانی تک باخناونو که منگ تا ارحمنو که منگ بانی خام خاشو منگا تاوانیانو نا دا غایات دی چې آدم بابا ته په الله معافي کړه او الله ته ویلی وو سورۃ بقره 37 کې تیر شو چې فتلقى آدم ربي کلماتنا نو واغسته آدم علیه السلام درخ خپل ناس کلمات فقراها هغه ولسته نو الله به مهربان وکړه نو دارنګ دا دی هغه کلمات ټول مفسرین تقریبا په دې دي چې هغه کلمات دي آباد خلقو د حاکم د کتاب المستدرک نه یو حدیث راغسه چې آدم بابا کله ګناو کو انوي چې الله ما ته محمد صلی الله په وجبان معافي وکړي الله وته یا آدم وکيف عرفت محمدن كيف عرفت ته محمد څه پیژنې اخلا پیدا مده ولم اخلقه ما لا پیدا کړنه هغه ته یا الله تا چې ګرځ جوړ کړم او روح درکه واچو فرفعت راسي نو ما ته چې شت ک نو فرایت علی قوام عرشک مکتوبا اما استاد عرش په پایو باندې لیکلو دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه پوښوم چې دا خو ډیر چت بندره دا محمد چې تا خپل نوم تر ودا کړی دی الله ته صدق آدم ترتیاوي ولولا محمدنا ما خلقت کما وطن پیدا کړ دا حدیث هغه دور کمزوري یو خدای سند کمزوري حدیث کې دوه شیان یو سندي داراویان چې وای پلان کې وی پلان کې دغه محدث خو چرته د نبی اسلام 200 300 400 کال وروسته را پیدا شو نو خو نه صحابه لیدي نه نبی اسلام نه تابعین لیدي ان تبع تابعین نو هغه په میز کې راویان اخلي غراویانو ما د پلان کې اورېدي هغه د پلان کې هغه پلان کې هغه پلان کې هغه تغیر پلان کې هغه پلان کې صاحب هغه نبی اسلام دي ته سند
نو محدثین په دغه کچان پټکې چې څوک بېمان خو نه راځو کرافي څوک دروغ او دروغجن څوک مجهول وغیرہ نو کچریوی نو په حدیث باندې زوب حکم لیدا ضعیف او یو دویم بیا ګوري متن د حدیث متن د الفاظ شکلی لکه لما اقترب آدم الخطیه دا متن د حدیث ته دي ته ګوري چې چرته دا خو د صحیح حدیث سره ټکراو خو نه دي کټوکراوی باغی به حکم د ضعیف لګي کراوی دغه ټیکی روات ټیکی یعنی راویان ټیکی لیکن دا مضمون دغه سره ادا کیږي نو بیا ضعیف نه لګي بیا به تعویل کوي راویان ټیک دي تعویل وکړي هغه صحیح حدیث سره به برابر وي دي هغه صحیح حدیث په ځای پری دي په دې کې تعویل کوي یا د قران سره ټکراو شي یعنی سند ټیک دی هغه مضمون متن د قران نه خلاف دی نو بیا دا نه چې قران یو تعویل کوي حدیث کې بتاي حدیث خو صحیح شو او تعویل وکړي واشه چې دا نو د دې خو د دې حدیث خو سند غلط دی عبدالرحمن ابن زید بن اسلم په دې د ټول محدثینو په ایمان دي ابل حاکم چې چا کتاب دی مستدرک نو په هغه کې حاکم چې هغه شیعه دی الشیعه هغه عقیده د وسیله ده دا خدای عقیده ده ای خوښ د علی رضی الله په وسیله موږ بخله کیو ا د حسین رضی الله په وسیله موږ بخیل موږ ارث کو قسم کو موږ باغی ما ادا کوي بچ کوي دا د عقیده د شیعه نو زمونږ اهل سنت والجماعت لګل دا غیر واغسته د قران آیاتون سره درې دا ټوکرا دی یو د سورته بقره آیت نمبر 37 ته چلته فتلق آدم از ذکر آدم اسلام د آدم د الله نه کریم او دې حدیث کې دا چې وای آدم بابا چې ما برخ پلو قتل نو ما دا کلمات وي نو التم غرض الټا شو دویم هغه کلمات قران ذکر کړی دي دادي او دریم هغه چې کده مې نه پیدا کول ته مې نه پیدا کول دنیا مې نه پیدا کول نه سورته زاریات آیت نمبر 56 سره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما دي پیدا کړی جنات انسان مگر عبادت ته ان دنیا میں عبادت ته پیدا کړي پوښه دا مختصر ما په تفسیر کړو ته خود وایم چې ذهن تاسو مسله خو ورني چې یاد شي ته صبر و تفسیرونه بیا ګوره بل لیکل به ګوره هغه کلمات دي چې هغه ویلو قال ابتو ولا كل شيء یا زئی باز تاسو فرض باز دشمن باو نمبر سوق دي یا خدا چې ادمه ستا اولاد کے بعد مشرکان بعد موحدین جګړ وکړه کنه سبا وګوري انګريزانو مسلمانان په جنگ دي هندوانو مسلمانان په جنگ دي دهریانو مسلمانان په جنگ دي یا خدا معنا دم د ادم با اولاد د غوم د ادم با اولاد یا بعد استاد لکه انسانان او شیطانان دیو دشمنان د ابلیس اولاد ولکم فی الارض اتا پر دنیا کې لوگوں نے دریدلی د چا 60 سال چا 50 چا 70 80 ته کم رسي 100 ته ډیر کم رسي پسول کې اوقات نه مرسي ومتاع الہین افایدا تر وخت پورې قال بیا تهونه وی الله پدې کې ژوند روي تاسو پدې کې امرای تاسو ادینه وتا دوی په قیامت کې سید ابن جبیر رحمت الله علیه علوی تابعی کله چې راوسته شو حجاج بن یوسف ته اده کی صدا دراوستوغه جدا کې ډیر خپل خبرې وو لانداوې تفسیر موږ دا پیدا کړ یاد ساتي هغه وته ستا پوښتنه پر چاځي وسدین دې وی سید وی ته شقی وی زما پلار ستانه خو وی زما پونبان وی د پلار سره وی جوبیر وی ته کو سره جوبیر معنا جوړاو کون کې چې پټه په جوړاوي کې ته کو سره ته ماته اونته وینا زما پلار خو بیا ته سپوت کو د دوه درې ته نه دوه خیر هغه لا جواب کوئی پر درګ هغه وی مړی کوي حلال کوي ای چې راواچو نو مخ ولا مخدق قبلی ثوارو او داوی جو من حيث خرجت فولي وجه شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر حجاج مخول مشرق ته نو هغه آیات سورۃ بقره 115
ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. نو حجاج به مخول مکه ته کوي. نو دا آیات وي سو کوئی دا آیات وي سو کې دا غوي چې ومنها خلقناكم ومنها نعيد وفيها نعيد ومنها نخرجكم تارة أخرى. سورة طه کې هدايت دا ما يثر لګي چې قال فيها تحيون وفيها تموتون منها تخرجون. حجاج به درې مړ کوي چالاله کو دور وینه تن لاړه چې سندن دور وینه دي اج طبيبان راوته نه وي ده په مرګ خوشاله. هغه ته جنت دغه کله شهید کی ته جنت خور کی اچا ته جنت او خدای پاک وسره ملاقات کی ډایرک انو ا خوشاله. نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم چې مرګ آیات تبسم بر لبوس هغه ته جنت خو لکیږي هغه سره ملاقات کی. یا بنی آدم تو تنبیہات شروع کئی سالور آدم بابا اولاد تا چې ابلیس خو استاد دکو سره چوکې پوکې وکړي ګوره خیال کوئ. یا بنی آدم و اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم فتقدر علیکم تاسو ته علیکم لکم لباسا جاما یواری سواتکم پټی ستاسو بدنونه وریشا او خائز وہ ریش ویل کی بڼو تاسو کې په چرګ باندې په مارغه باندې چې بڼي وي نو خپل چې بڼي ته بعد بیا بدرنګ لګي. مطلب دا دی چې جامع ستاسو خائز ته انسان بربند کا تی بیا وګوره تر بربند انسان لیدل انګریزان بربند ګرځي نو خخ کار تاسو ته کتلی مخ نه بدلږي شان نه بدلږي اج جامع چولی نو خپل ښکاری کار سو کی چې خپل جامع چولی نو لا خپل ښکاری. ولباس التقوى انګریزان کوشش کوي چې بربند شي چې موږ بربند کی فلمونه دا جوړه د خلک وته ګوري. ولباس التقوى اجامه د تقوا ذالک خیر دا جامه غره ده یعنی هغه نور جامه خصا بدن پټي وګوره ک تقوا نو بیا بدن د ښکار دی شیطان ته او سموده بعد بخکار شي اصل شی د جامه تقوا او جامه تقوا را اصلي په قران باندې سره قران وای دا الله یې رد پړ کې راشي او دا الله حکمونه مانی دا تقوا حاصل شي. ذالک من آیات الله دا دلال الله نه خامخ دی پنوالي. او دویم تنبیه انسانان ته یا بنی آدم چې ګوره شیطان د جامعونه باسي. یا بنی آدم اولاد آدم لا تننکم الشیطان لا تننکم پګان کې وانه چې تعالی شیطان لکه څنګه چې استلو استادو مور افلار جنن ينزع عنهما لرکړ دینا لباسهما جامع د جنت دا دوړ غنورانی لباس لیرهما انجام دا چې وی خدل دوړ تا سواته ما بدن د یو بل انه یقین دا شیطان ویني تاسو دې او د ډاله دا غدان چې تاسو نه تاسو نه ښکارې تاسو ته دیو جن موږ ته چل خیر چې تاسو قران ته کین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان جعلنا ذات تسلیم لرا کوي چې ونیږي تاسو پتا سی وسترتي ان جعلنا الشیاطین اولیاء بشک موږ ګرځولي شیطانان دوستان فارغ کان الله مون چې ایمان راوړي په مؤمنان د شیطان وسنه برکیږي ښا لکه سورته نحل وګوره سورته بنی اسرائیل کی برادری سورته نحل آیت نمبر 98 فاذا قرات القران فذكر الولد القران فاستعذ بالله پونا والا پیمداد الله سره شیطان رټلی شي انه یقینا شیطان لیت له سلطان نشد پر زور او غلبا فاقتنا منو چې ایمان موحد په موحد
وسط رسیږي اپا والا ربما اپر خپل باندې د ځان سپاري چې متوکل دي په چا وترتي انما سلطانو یقین زور غلبه شیطان پاکستان ته تولنو چې دوستی کوي د قران پری دي انو غیبا ای سره شي شیطان د په اپ سوارش بیا اپا کدا چې اېدا الله تعالی شریکان جوړي چې مشرکان په وترتي او وایدین باندې شیطان وسدرتي دا قران کریم فیصلی دی او مونږ ته الله را لګل چې اړیږي موږ اے سم د سره شي کوله اے سم شي کوله اته ودان سره کې ځان بکړي آیت نمبر 64 65 آیت نمبر 65 وګورئ سورۃ بنی اسرائیل کې ان عبادی یګم باندې کاظما لیت لک علیهم سلطان نشه تعالی په دیوان سره دور غلبا شیطان تعالی وي ودارن دلته ما الله وای ان جعلنا الشیاطین اولیاء اگر من ګرځولي شیطانان دوستان لپاره کړه چې ایمان راوړي د الله په کتاب باندې او د شیطان د دوستانو حال دار پیدا پادو فاشتن او کله چوکې د مداملګری شیطان یو بهای شرک فعلی ذکر دي دا کې رد شرک فعلی ده کله چوکې دا دوستان د شیطان فاشتن یو کار به یعنی خد بابا ربودیا ګډل تبودیا دیګو سي نو تو ته دا څه کړه وای نو وای دی وجدنا لا بانا مندلوم په دیوان خپل مشران اندما پلار به مامور منجوران راوسا زمان نکه به زمان یار زمون جدي پښتي به غیرت دا معنا دا والله امرنا بها الله کوم کړه مون ته په دیوان دی ويقنا الله حکم نه کوي په بیا باندې خدای دی ویلي چې منجور له خدا بودا خدای دا اندی ویلي چې کور ته پیر راولا ا کور ته میا سیب راولا مولا تر الله ویلي پرده بخي پیغمبر نه با صحابيات پرده کوله پیر څه شي قل ان الله امر بالفحشاء ويقنا حکم نه کوي الله په بیا باندې او چې څوک چې ادم بابا نه جامع سي د دې اثر وسګي دا الله حکم دی الله دا بیاهی جامع سره ان الله لا امر بالفحشاء یو معنا بغلط او کې د سلمانو د سلوه تکذیب بل راشي خانه چې په قران نه پیږي نو مې وایا یا دا چانه و چې غل ورزي تفسیرون باندې شي پوهه تفسیر به تباہ او برباد کی یو معنا بغلط کړو کې د پیغمبر په بار کې ایمان نه بخلاص د قران د سلوه نه خلاف وکي دیو جن ار سړی نه په کار جگہ تفسیر ترجمه درسو بور چې هغه چرته دیو مستند عالم چې هغه قران ورزي هغه سره ترجمه نه کوي ځان نه معنی نه کوي ان الله امر بالفحشاء یقینا الله کوم نه کوي په بیا باندې آوا په الله باندې تاسو نه پويږئ وا رب وا حکم کړه ما رب بالقسط په انصاف باندې او کوم کوي چې اقیم وجوهکم او درې مخونه خپل انده کلمات پنیر ظاهر عبادت مسجد مصدر میمی دے مراد ہے عبادت ہے پنیر ظاهر او جمعات نه په پنیر ظاهر او عبادت مسجد مصدر میمی معنا عبادت ودعوه ارامت کو الله پدا خیال کوي چې خالص کوم کې الله د خپل دین یو الله ته یا الله ماته په مینس کې وسیله جوړ پلان کې وسیله پلان کې وسیله کما بداکم تعودون تک څنګه چې پیدا کړی تاسو پاول دل باندې ذات و تاسو واپس پیدا کی فریقن هدا یوډه چې لار مونږ د الله په کتاب باندې قران را لکتا الحمدلله الحمدلله یوډه چې غره قران لار مونږ د خشو او فریقن یوډه چې ثابت شه په باندې حکم د گمراه قران لرانه گمراه شو انم وداول رانه درا انم یقینا دی نیولې دي شیطانان دوستان بيد الله نه شیطانان دوستان کړی دي شیطانان لړۍ نو واسبونه ګمان کوي شیطان د عمل دوستان ان مهتدون چې په سمال روان شیطان گمراه کړي ويره منګه خو ډیر لوی کار وکړه منګه نیمه دنیا نه زیات مسلمانان کړ لکه سورته زخرف وګورئ بار نمبر 25 آیت نمبر 36
ومن یعش عن ذکر رحمان او چاچ مخوڑو دا کتابوں میں ربان بادشاہنا کہ مولا مخوڑو نور کتابوں نے شروع کرو او کہ انیو پا دنیا کے انہوں خطا قرآن لرانا گئے نو قیدلو شیطانانا مقرر کو پا دبان شیطان نو پا اول نو دا شیطان دا ملگروی پا دشپیو درو سرائی وانم یقینن دا شیطانان خامخاب بندی دلانی سبیل سیلارنا دا قرآن نا سنتنا توحیدنا ویحتابونا گمان کئی دا شیطان چیڑو دی انا محتدون چی دی پسملارو اندر تم ویحتابونا گمان کئی چی انا محتدون دی پسملارو ان وی دین خو کار خو منگو کنا وی منگ داو کر ویشن وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر دیکھو ہم نے شکلی دی ہم نے تم کو انسانوں کی ثُمَّ قُلْنَا پھر کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کا سجدہ کرو آدم السلام کو آدم السلام کی طرف سجدہ عبادت کا ہوگا اللہ کو سجدہ لیکن آدم السلام کی طرف کر کے فسجدوا الا ابلیس تو سجدہ کیا فرشتوں سب نے مگر ابلیس نہیں کیا نہیں ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے قال اللہ نے ما منع کس چیز نے منع کیا تم کو ان تسجدہ سجدہ کرنے سے امرتک جب میں تم کو حکم کیا کہا ابلیس انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے خلقتنی من نار تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا اس کو مٹی سے کہا اللہ نے اترو یا نکلو یہاں سے پر نہیں مناسب ہے تمہارے کہ تم تکبر کرو اس میں خود کو بڑا مانو اس میں فخرج پس نکلو ان حقیقت تو من الصاغرین ذلیلوں میں سے ہے کہا ابلیس نے انذرنی مہلت دے دو مجھ کو قیامت کے دن تک موت سے یعنی مجھ کو موت سے مہلت دو کہا اللہ نے یقین تو ہے مہلت دیوں سے یعنی تم کو مہلت ہے سوال تھوڑا کمزور ہوا کہا ابلیس نے پس اس کے پریشان کیا مجھ کو تو خام میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے راہ سیدھی میں پھر مکھاؤں گا ان کو آگے سے ان کے اور پیچھے سے ان کے اور دائیں سے ان کے اور بائیں سے ان کے اور اور نہیں پائے گا تو اکثر دن کی تابدار اپنی کتاب کی کہا یہاں پر امام راضی لکھتے ہیں کہ شیطان جس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم تھا سمجھتا تھا کہ قرآن سے ہٹاؤ تو ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا اور ہوگا وہ بے ایمان ہوگا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو نہیں پائے گا اکثر دن کی تابعدار اپنی کتاب کی. یہی شیطان آج کل یہ کام کر رہا ہے. قرآن سے ہٹا دو تو بس پھر ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ہوں گے کافر، ہوں گے مشرک، ہوں گے بے ایمان. شیطان ابھی ابلیس نے کام اپنے دوستوں کو چھوڑا ہوا ہے کہ ان کو قرآن سے ہٹاؤ. کبھی کہیں گے اس کے لیے 16 علوم چاہیے، کبھی کہیں گے بہت مشکل کتاب ہے، کبھی قرآن کے بیان کرنے والوں پر اعتراض کرے گا، کبھی ساتھیوں پر اعتراض کرے گا. یہ کام ابھی ابلیس کی جگہ ابلیس کے ساتھیوں پورا کر رہے ہیں. قال اخرج، کہا اللہ نے نکلو یہاں سے. برا کہا گیا، مدحورن ددکھارا گیا. خامخواہ وہ آدمی جو تیرا تابعدار ہوا ان سے تو خامخواہ بھر دوں گا جہنم تم سب سے. او آدم رہو تم اور تیری بیوی جنت میں، پس کھاؤ من خشیتما جہاں سے تم دونوں چاہو، اور مت قریب جاؤ اس درخت کے، یعنی مت کھاؤ. قریب جانے سے برا مت کھاؤ. اگر کھا لیا تم نے تو فتکون میں ظالمین، پس ہو جاؤ تم اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے. وسوسہ میں شیطان تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے. تو انجام اس وقت کا یہ ہوا دیودی علمان کہ دکھا دیا اس شیطان نے ان دونوں کو وہ اوریا جو چھپا ہوا تھا ان دونوں سے، ان کے بدنوں میں سے. ایک دوسرے کی عورات نہیں دیکھ سکتے تھے تو بچے نہیں پیدا کرتے تھے. تو یہ جنت ہی
کپڑا ہٹ گیا اور نورانی لباس ہٹ گئی، نور کی لباس، اور ایک دوسرے کی عورت کو دیکھ سکا۔ اس کے بعد اس کے بچے پیدا ہوئے۔ وقال ما نهاكما، اور کہا ہے ابلیس نے منع نہیں کیا تم کو تمہارا رب نے اس درخت کے کھانے سے مگر اسی وجہ سے کہ ہو جاؤ گے تم دو فرشتے جنت کے، یا ہو جاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے۔ اور قسمی کا ان شیطان نے ان دونوں کو کہ میں تمہارے لیے خامخواہ خرفاؤں میں سے ہوں، پس اتار دیا ان دونوں کو جنت سے دھوکے کے ساتھ۔ پس جب چکھ لیا دونوں نے درخت کو یعنی کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان کی عورتیں، عورات یعنی بدن کی چھپی ہوئی جگہیں، کیونکہ اس پر نور تھی، دیکھ کے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وتفقا شروع ہوئے دونوں یخصفان کہ پتے رکھتے تھے علیہما ان بدنوں پر من ورق الجنہ جنت کے پتوں میں سے۔ وناداہما اور آواز کیا ان کو ان کے رب نے میں نے منع نہیں کیا تم کو اس درخت کے کھانے سے اور میں نہیں کہا تم سے کہ شیطان تمہارا دشمن ظاہر ہے۔ قالا کہا دونوں نے ربنا یا ہمارا رب ظلمنا انفسنا ہم نے کمی کی اپنے آپ کی لیے، اگر تو بخشش نہ کرے ہمارے لیے اور رحم نہ کرے ہم پر تو خامخواہ ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ کہا اللہ نے اترو یا نکلو بعض تمہارے بعضوں کے لیے دشمن ہوں گے اور تمہارے زمین میں تھوڑا سا رہنا تھوڑا سا ٹھہرنا ہے اور مستعملہ اور چکنا یا فائدہ ایک وقت تک یعنی موت تک۔ قالا کہا اللہ نے کیا تو تاہونا اس میں تم زندگی گزارو گے، اس میں تم مرو گے اور اسے دوبارہ نکالے جاؤ گے قیامت میں۔ اے بنی آدم تنبیہات 4 2 یہاں پر اور 2 آیت نمبر 31 میں ایک اور آیت نمبر 35 میں ایک 4۔ یا بنی آدم یا اولاد آدم کے یقینا بھیجا ہم نے، انذار کا معنی بھیجنا، بھیجا ہم نے تم پر لباسن جامع یواری سواتکم جو چھپاتا تمہارے بدنوں کو، وریشان اور خوبصورتی بھی۔ لباس کے 2 فائدے ذکر گئے، ایک بدن کا چھپانا، دوسرا خوبصورتی۔ اس لیے اگر خوبصورت لباس کوئی پہننا چاہے تو جائز ہے، اور جس میں تکبر نہ ہو اور جس میں جو ہے تشبیہ نہ عورتوں کے ساتھ، خوبصورت لباس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر تکبر ہو یا حرام پہ سیلو تو پھر غلط ہے، حلال پہ سیلو اور تشبیہ نہ عورتوں کے ساتھ یا ریشم کا کپڑا نہ ہو تو پھر حلال ہے۔ ولباس التقویٰ خیر، اور پرہیزگاری کا لباس یہ بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے احکام میں سے ہیں، خامخواہ کہ یہ لوگ نصیحت لے لیں۔ یا بنی آدم اولاد آدم السلام کی لا یفتننکم الشیطان، گن میں ڈالے تم کو شیطان، یا لا یفتننکم الشیطان، پھیرنے تم کو شیطان اللہ کی طرف سے، کما اخرجکم ابویکم، جیسے کہ نکالا تمہارے دادا دادی کو جنت سے عنہما، نکالا تھا ان دونوں سے لباسہما ان کا نورانی لباس، تاکہ یہ انجام یہ ہوا کہ دکھا دیا ان دونوں کو سواتہما بدن ان دونوں کی، ایک دوسرے کی بدن دیکھ لیے دونوں نے، اور یہ جائز تھے، بیوی خاوند کے لیے اب ایک دوسرے کے بدن کا دیکھنا جائز ہے بلکہ ثواب ہے۔ انہو یقین شیطان دیکھتا ہے تم کو یہ اور اس کا گروہ اس طرف سے کہ تم نہیں دیکھتے ان کو، یقین ہم نے ٹھہرایا شیطان کو، جو ٹھہرایا ہم نے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کی لیے جو ایمان نہیں لاتے اللہ کتاب پر، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں شیطان کے دوست ایک بہائی کا کام شرک پھیلی تو کہتے ہیں وَجَدْنَا لِآبَانَا، پایا تھا ہم نے اس پر اپنے باپ داداؤں کو، یعنی ہمارے باپ دادا بھی اس طرح بے ایمان تھے۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے حکم کیا ہم کو اس پر، کہہ دیجیے یقینا اللہ حکم نہیں کرتا بے حیائی پر، تم کہتے ہو اللہ پر وہ جو تم نہیں جانتے،
کہہ دیجئے حکم کرتا ہے میرا بالقسط انصاف پر، اور حکم کرتا ہے کہ جاری کھڑی کر اپنی منہوں کو، عند کل مسجد، کھڑی کر اپنی منہ کو اللہ کی طرف، وہ عند کل مسجد ہر ایک عبادت کے وقت ہو، وادعو اور پکار اللہ کو اس حال میں کہ خالص کر دو اللہ کے لیے پکار، کما بداکم جیسے کہ پیدا کیا تم کو ننگا دڑنگا بے مال، تعودون تو تم واپس پیدا ہوں گے سر ننگے دڑنگے، فریقاً ادا ایک گروہ ہے جس نے ہدایت پایا اللہ کتاب سے جیسے تم لوگ، اور فریقاً ایک گروہ ہے کہ ثابت ان پر حکم گمراہی کا جیسے قرآن سے باغی ہوئے لوگ ہیں۔ انہم یقینا یہ کیوں؟ انہم یقینا یہ لوگ انہوں نے اتخذو پکڑے شیطان کو، شیطانوں کو دوست اللہ کے علاوہ، جو قرآن سے ہٹا اس نے شیطان کو دوست بنا، بس ابونا اور گمان کرتے ہیں شیطان کے دوست انہم معتدون کہ لوگ ہیں صحیح راہ پر۔